السلام علیکم. یو لفظ دی یو فکره ده وی خلق به څه وی. دې فکرې زمونږ د پښتنو او د ټول پاکستانیانو عمومي مزاج داسې کړی دی چې مونږ ټول عمر خپل ژوند تیر نه کړو او مونږ د نورو خلکو د وینا مطابق چې خلق به څه وی خپل اوریجنل لایف تباه تیر کړو. زه درته یو واقعه وایم. یو پلار او زوی او د هغوی سره خري په یو علاقه کلي ته رواني چې څه ځای پورې ورشي هلته خلک ولاړي هغوی پسې وخاندي وایي کمقل خلک دی خر ورسره دی او دوی ورسره پیدل ګرځي. نو پلار او زوی خر ته وروخیږي چې بل کلي ته ورشي هلته پسې خلک په خندا شي وایي دومره ظلم کوي. وایي دواړه سړي خر د پاسه ناست دي او هغه بې زبانه ځناور یې تنګ کړی دی. یو کس دی زوی تی کوز شي چې دریم کلي ته لاړ شي هلته کې پسې خلک خاندي وایي د مشر سړي ته وګوره ماشوم یې پیدل روان کړی او دی غټ سړی په خر ناست دی اتې راکوشي او زوی پې کیني چې څلورم کلي ته ورشي هلته خلک بیا په خندا شي وایي بوډا پلار یې پیدل روان دی او ماشوم او دغه ځوان جان هلک په خر ناست دی. نو دواړه ترې راکوشي او خر په اوږه کي نو بیا پسې خلک خاندي وایي دې کمقلو ته ګورئ خر ورسره دی او هغه یې په اوږه کړی. نو انسان پاکستان کې په پښتنو معاشره کې یا په دې ټول معاشره کې څوک هم چا خپلې مرضۍ ته نه پرېږدي او اخره کې مونږ په دې کې خپل ژوند تباه کړو چې وایي خلک به څه وایي او خلک اخره کې وایي 5 بجې جنازه ده راټول شئ ورله. نو ستاسو چې څه د زړه خواهشات دي څه چې مو د زړه مرضي هغې باندې ژوند تېروئ. دا ژوند یو پیره میلاویږي او کوشش کوئ چې چاته نقصان ونه رسوي د چا اړه ته خفګان ونه رسوي او دا کوشش وکړئ چې ستاسو په وجه څوک الله پاک ته شکایت ونه کړي. دغه ډېر لوی نقصان دی. نور خپل ژوند په خپله طریقه تېروئ چې څنګه ستاسو مرضي او دا خبره د ذهن نه وباسئ چې خلک به څه وایي. سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته.